او صاحبانو یو ناشنا حدیث ارتوایم په ذهن کې مراغه بهترین او دا حدیث په ترمذی کې دی باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر دا یو باب دی امام ترمذی دا حدیث روایت کړی دی سیدنا ابو هریره رضی الله عنه دا چې واوره خوشحال بشي او بیا چې ما او تا دومره بیکار شو دومره بیکارا او دومره بے خونده چې په لسو ورځو کې یو ورځ روژې توفیق ما او تا ته میلاو نشي کنه نو دا د الله جل جلاله طرف نه خبره نه ده دا زما او ستا کې بے خوندي ده بیا ما او تا صفا خبره ده نم عبادت سره شوق شتاو بس اسې چټي ناس پیو اورو خنم شوق شته عبادت سره نو روجو سره نم الله تعالی سره بیا مینا او محبت شته بیا بس اسې هغه خانه پوری ده راشه او کینا واورا راشه او کینا واورا زکه دا حدیث سره تیام دا لګواوري امام ترمذی دا حدیث روایت کړی دی سیدنا ابو هریره فرمای وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کوم یو انسان د ذوالحجې اولنۍ چې کوم لس ورځې دي ان شاء الله هفته یا د اتوار نه چې کوم بل هفته او بل اتوار دی هغه نه به ان شاء الله شروع کیږي چې کوم یو انسان په دغه لسو ورځو کې د یوې ورځې روزه ونیوه که اول وا که دویم وا که دریم وا ستا خوښه ده چې کوم ورځ باندې موسم خو په هغې باندې ونیسه چې کوم ستا خوښي ټول خو ډېره غټه خبره ده لس ورځې دا خو نیکان صالحان او الله ته ډېر محبوبان خلک هغه به ونیسي الله د موږ لم توفیق راکړه خو یو ورځ پکې چا روژه ونیوه لسو ورځو کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دغه یو روژه باندې انسان ته د یو کال د روژو ثواب میلاوي یو کال یعنی ستا یو روجا الله تعالی په څو چنده باندې قبول کړه 300 او شپېته چنده یا 315 چنده نه 2 چنده شوا نه لس چنده شوا نه سل چنده شوا 365 چند خدای پاک جل جلاله د ازما استا ما ته ګډه روجا چې ما او تا ونیوا او په سہولت کې چې پکې ته یا ای ستم ما او تا پاږي کې پراتی او کارم او نکړو خپ سہولت باندې رب لا یزال فرمایي چې ستا د یو روجا نبی علیہ السلام فرمایي الله تا د یو کال قبول شو روجو باندې قبول او منظور ده یو کال او بیا څه فرمایي چې په دغه شپو کې ترمذی حدیث ته عام کتاب حدیث نه دی په دغه شپو کې چا د شپې قیام وکړه او قیام نه ګوره دا یاد لري دا بعضې کسان به تاسو ته دا خبره را سختوي قیام نه دا نه دی مراد چې ته د ماخوستن منځ نه بعد ودرېږي او ټوله شپه ولاړې بېغامه خوب وکړه 2 رکعته منځ وکړه 2 دام قیام دی 4 رکعته منځ وکړه دام قیام دی چې ډیری نو ثواب به ډیری دا خو حقیقت ده خو قیام 2 رکعتم دی قیام 4 رکعتم دی قیام 10 رکعتم دی دا قیام نه چې بس ماخوستون منځ وکړه او دا غې نه ولاړې غونډه شپه دا خو ډیره ښه خبره ده خو قیام 2 رکعتم دی دا کوم فضیلت چې په حدیث کې ذکر دی ان شاء الله دا به هغه انسان ته میلاویږي چې چا 2 رکعته منځ وکړه د شپې بس نبی علیہ السلام څه فرمایي په دغه لسو ذوالحجې چې کومې ورځې دي په دغه شپو کې چا یو شپه قیام وکړه رب لا یزال به دغه انسان له د لیلة القدر د شپې ثواب ورکوي څومره لویه خبره ده لیلة القدر خیر من 1000 شهر زرو میاشتو نه بهتر او زرو میاشتو نه 3 اتیا څپاسا کلونه راځي نو په 2 رکعاتو نفلو باندې نبی کړه تاسو اوس 2 رکعاته منظم قدم لګر تر کم کړم صرف یو رکعت تر جوړ کوم نور خو نه را کمیږي 2 رکعاته ټولو نه کم دی 2 رکعاته منځ وکړه دا قیام دی په اخلاص یې وکړه رب لا یزال بدلیلۃ القدر د شپې ثواب ورکړي او که یو پهلوان کسو او تکړه کسو
او ملا یا اتړله اول ورځ مو په دویم ورځ مو په دریم ورځ مو هغه عرفي ورځ ته ورسېد پر وجو باندې او په هر شپه باندې دو رکعات او څلور رکعات تاسو ته پته چې دا پهلوان کوم پهلوان دی دا هغه پهلوان کس ته د پیغمبر علی السلام په امت کې چې لسو کالو قبول شو روزو ثواب ورته ملاو شو لسو کالو او لس پیرا د لیلۃ القدر د شپې فضیلت ورته ملاو شو پیغمبر علی السلام فرمایي دا ډیره لویه خبره ده ډیره د اجر والا او که تاسو یې نشئ کړی هغه بوډا پلار او مور ته بیان کړی هغه زما استانه تکړه دي انشاءالله هغه به یې خامخا که ما ورته خو بېخونده یو ایسیګان او دا څه چې سهولت شیینې ټول ما ورته ته پلار او مور لګولي دي باوجود د دې بیا هم ما ورته عبادت نشو کړی والد سے محترم چې کوم دی بانه جوړه کا دا ګوره هسې ما ورته ته بانې جوړوي او ما ورته سره مینه ده چې بچې ما ایسې تخفیق خوږي تور ته ودشه ایزی ته چخپې نه خوږیږي پتا باندې پیرزو دی چې بچی مې ورته ودشي او خپل باندې پکی ته پروتي چې خیر دی چې ما ګرمي نه کیږي ولی ګرمي نه کیږي انسان نه دی خو پتا یې پیرزوي څومره چې ښه شی تاله درکې څومره چې ښه او په دومره ښه طریقه باندې تاله درکې چې احسان هم در باندې نه اړي کولر پکی ته تو ودش ازما ور تخفیق خوږیږي ایسی ته ازما خفیق خوږیږي اسی وای دا اسی یو باندې جوړي کاغه وای چې زنت سملم نو بیا خو خامخه زوای ما چې کته وایم چې زنت سملم موږ دومره تکړه دی چې تا ځان سره بیا هم سملو ځکه چې موږ خو بچیو خو به خوند بچیو خو بیکاره بچیو د بلار او د مور هغه احترام چې کوم فرض دی هغه خو موتا نشو کړی خدا بلار او مور ته بیان کړي ان شاء الله تعالی هغه به خامخه نسی هغه موتا نه تکړه دی نو موت عالم یا لک پکار دی چې لک غونډه همت وکړو یو دو رکعات منځ وکړو د شپې چې هر شپه ليله القدر ثواب راته ملوشي